دا اوس جومات کې جمع ولاړه ده ښه یو کس رالو په جمع باندې ودرېدو صفونه تیار دي ګوره دا بل کس چې کوم دی دا غل دی ښه پردي جیب نه ګوره پیسې راوباسي خپل کوټ یې دا مخې ته پروت دی او وروستو پردي جیب نه یې پیسې راوویستې تاسو ګورئ د موکې نه فایده واخیسته د الله کور کې غلا کوي ظالم ده وګورئ ښه او راغلی چې ګنې زه جمع کوم یو ځل بیا تاسو وګورئ پیسې پردي کوټ نه راوویستې په جیب کې یې واچولې دا وګورئ دا وګورئ خپل کوټ یې اوچت کو او منډې کړې لاړو تښتېدو دا وګورئ ښه بیا خپل کوټ یې دا دی اوچت کو پیسې جیب کې واچولې لاړو هغه جمع چې کومه ده جمع یې پرېښ مطلب دا چې دا ظالم د غلا دپاره راغلی غلا یې وکړه او لاړو وتښتېدو زړه مې ډېر څه وایي خو لاس ږدم د خولې د پاسه نور به درته څه ویم د دې د پاسه زما د معاشرې انسان کم ته چې رب د اشرف المخلوقات درجه ورکړې ده او شعور سره سره ورته عقل هم ورکړی دی چې دی به ښه بد پیژني نفع او نقصان به پیژني هماغه کس نن راځي د هغه رب په کور کې غلا کوي د کم د یرې چې 5 وخته سر په سجده پروت دی او د کم د یرې چې همیشه استغفار وای د هغه رب د کوره دا راځي او نن غلا کوي یقینا زما همیشه دا کوشش وي چې تاسو ته داسې څه ویډیو داسې کانټینټ وړاندې کم کې چې زموږ د معاشرې څه اصلاح وي څنګه چې دا کس تاسو ته په سیټ کې ښکاري دا کس راغی جومات کې جمع ولاړه ده جمع ته په منډه منډه راغی جرابې اچوي چې زه جمع وکم خو دلته کې دې ځای کې د الله په کور کې دا د شیطان نه خالی نه دی د الله په کور کې ورسره شیطان موجود دی او دلی په ذهن کې راوسته چې دغه دی د بل مسلمان کوټ پروت دی او هغه مسلمان رب سره په خبرو کې یعنی په مانځه کې مصروف دی د رب د یرې سر په سجده دی په جمع ولاړ دی او دا ماته موقع ده او دې موقع نه پیدا اخیستل غواړم نو دغه ټیم کې دا شیطان په دې باندې دومره زورور شي چې دا کس راپاسي او هغه د بل کس چې کوم د بل مسلمان چې کوم کوټ دی واسکټ دی د هغه جیب زر زر ولټوي او جمع ولاړه ده دغه دوران کې دا د هغه کس جیب ولټوي زر زر په منډه منډه او هغه جیب کې چې کومې پیسې دي هغه خپل جیب ته واچوي او دوه خپلې کې دوه ورسره پردی کې خپل کوټ یې مخې ته پروت دی هغه ته لاس کی او منډه کی ځان وباسي زړه کې خوشحاله دی چې ما ګټه وکړه زړه کې خوشحاله دی چې ما 2 روپۍ د یو انسان نه پټې کړې خو په ذهن کې دا خبره نه راځي چې دا ما د هغه رب د کوره غلا وکړه د کم رب د یرې چې زه 15 وخته په سجده پروت یم او دلته کې د هغه رب د یرې راغلی ما چې سجده ورته ولګوم بیا په ده باندې دلته کې شیطان دومره زورور شو او د ده دا حرص د ده دا لالچ چې کوم دی په ده باندې دومره زورور شو چې دی نه د خپل رب کور پیژني نه جومات پیژني او نه بیا جمع ولاړه جمع پیژني د جمع او د جومات احترام یې پامال کړو او په منډې د پردي جیب نه چې کومه دی پیسې وویستې او دا پیسې خپل جیب کې واچوي او منډه کی او دی به زړه کې دا هم خوشحال وي چې ما ګټه وکړه یقینا موږ اکثر دا اورو وایي که څوک په آخرت کې ځان له کور جوړول غواړئ څوک د آخرت ګټه کول غواړئ نو د الله په کور کې امداد وکړئ د الله کور سره امداد وکړئ خو د دې نه باوجود دا ظالم چې کومه دی ده به هم ډېر ځله دا خبره دا غږ تر غوږه شوی وي خو بیا هم د چې کومه دی د رب د کور سره امداد خو څه کوي د رب د کور نه غلا کوي د رب په کور کې رب په سجده باندې پروت انسان د جیب نه غلا کوي یقینا ډېر د افسوس مقام دی زموږ په دې حال باندې دی الله تعالی رحم وکړي موږ ته د نیکو هدایت وکړي او داسې کارونو نه دی موږ د منع کولو توفیق راکړي ملګرو دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ کېدای شي ستاسو د دې یو شیر د وجې څه ملګري د دې ویډیو نه څه ښه سبق واخلي نو دا ډېره د ثواب خبره ده